بګیرې هلکانو سره مینه محبت کول بیا بعض دوستان موږ ته میسیجان وکړي چېره یو کس وي چې هغه ګیره نه وي زه د هغه سره د خپل ورور په شان د مینه محبت کوم د هغه سره مې د زړه نه مینه دی او هغه سره زما ډېره لګي بغیر د هغه نه ما ته ژوند خوند نه راکوي دا اوس جایز دی او که ناجایز دی ګوره دوستانو یو د الله د رضا دپاره مینه محبت وي هغه ځان ته جدا موضوع ده زه به تاسو ته یو څو حدیث ووایم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې بېګیرې هلک سره څومره شیطانان موجود وي او د زنانه سره د جینۍ سره څومره شیطانان وي حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي د ښځې ذات سره د جینۍ سره یو شیطان وي او په یو حدیث شریف کې راځي چې د بېګیرې هلک سره چې هغې ته امرد ویلی شي امرد د بېګیرې هلک سره چې کوم د یو روایت کې راځي چې 14 شیطانان یو سره سوچ کوه دې خبرې ته زنانه ذات سره یو شیطان وي چې دا څومره قوي دی نن سبا په د خلکو باندې څومره دنیا یې هلاک او برباده کړه هسې یو سړی دې سوچ وکړي نظر دې وکړي چې کله مطالبه دا ښځه ترې وکړي نو دی به ځان کابو کړي او چې بیا د بېګیرې هلک سره روایت کې راځي چې 14 شیطانان دي ته څنګه بیا د سره مینه محبت د الله رضا لپاره کوې او په بل روایت کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې 10 شیطانان دي ورسره او په یو روایت کې راځي چې 40 شیطانان دي ورسره او په 4م روایت کې رسول الله مبارک فرمایي 80 شیطانان دي ورسره بېګیرې هلک سره هغه چې ګیرې نه وي او ته څنګه مینه محبت بیا ورسره کوې ته څنګه وایې چې الله پاک ما په دې باندې نه ګناهګار یم ما ورباندې نه رانیسي یو هغه بېګیرې هلکان او ماشومان وي چې هغه ستا خپل وي بچی دې وي وراره دې وي خوريې دې وي خو بیا هم بعضې علماو لیکلي دي چې د خلکو په وړاندې یو داسې عمل کوله لکه یو امام د ما نوم هیر شولو ما په دې باندې مخکې هم خبرې کړې چې هغه په یو لاره باندې تېرېدو هغه سره خپل خوريې و د خور زوی و ورسره یو لوی سړی یو بزرګ هغه ورباندې اعتراض وکړه چې دا ته ولې داسې کار کوې دا خو ستا جامې سره نه ښایي ستا شان ته دا نقصان رسوي داسې مه کوه نو هغه ورته فرمایل چې دا خو زما د خوريې دی د خور زوی مې دی نو بیا هغه عالم ورته وایي وایي ستا دې وجې نه خلک ګناهګارېږي ستا دې وجې نه خلک ګناهګارېږي ته چې داسې کارونه یې کوې نو خلک په تا باندې بدګماني کوي حالانکې ته ښه سړی پاک سړی خو ستا دې وجې نه خلک ګناهګار شول د الله دشمنان یې مه ګرځوه نو دکه شانتې بېګیره هلکانو سره مینه محبت کول هغوی سره ناستې او پاستې کول میلو ته تلل چکرو ته یې بوتلل په هغوی باندې خرچي کول یقین په خدای باندې وکړئ چې دا په یو دین کې هم نه دي جایز ګوره دا کار چې په چا کې موجود یو کتاب مې کتو چې د بېګیره هلک سره ناستې او پاستې کې هغه نه په شهوت سره مچک اخیستل ښکلول هغه لکه 80 پیغمبران دي چې وژلي وي لکه 80 پیغمبران دي شهیدان کړي دومره عظیمه ګناه ده ګوره دوستانو د داسې عملونو نه کلک توبه وباسئ داسې عملونه ځان وساتئ نو دا ډېر لوی نقصانات لري کله چې یو انسان بیا واده وکړي د ده ژوند په دې وجود کې دی به همیشه زړه تنګه وي نه به دنیا کې خوند ورکوي او نه به سکون وي د نه به په رزق کې برکت وي